ستنه ده د دې وطن چې دا کم غاصبان په دې باندې مسلط دي د دینه به ان شاء الله دا قوم آزادو په دا به یو اسلامي وطن یو فلاحي وطن چې په هغې کې چېرته یو غریب چې کوم دی نو هغه وږی نه وده کېږي یو ماشوم د تعلیم نه محروم نه وي هغه ته د صحت ټول سهولتونه موجود دي انشاءالله یو اسلامي پاکستان یو فلاحي پاکستان یو خوشحال پاکستان یو ترقی یافته پاکستان نن زمونږ دا حالت دی چې په ټوله دنیا کې پاکستانی پاسپورټ هغه د یو شرم باعث جوړ شوی دی چې کم پاکستانیان لاړ شي بهر دنیا کې خلک ورپسې خاندي چې ستاسو وزیر اعظم خو لګیا دی کچکول یې راغیستی په ټول دنیا کې ګرځي کله یو ځای کې سوال کوي کله بل ځای کې سوال کوي خپل عیاشۍ نه ختموي خپل پروټوکول کلچر نه ختموي خپل چې کم په یو وزیر پسې شاته شل ګاډي رواني دا کلچر نه ختموي دا د انګریز د نظام مقه واکداران دي هماغه محافظین دي انشاءالله د دې د انګریز د نظام نه به دا قوم آزادو انشاءالله دا وطن به یو اسلامي پاکستان یو فلاحي پاکستان جوړو چې په هغې کې هر قسمه سهولیات دې غریبو ته میسري په دې وطن کې د هیڅ کمی نشته دلته د سرو قانون شته دلته د تانبې قانون شته دلته د کویلې قانون شته موږ سره یو لوی سمندر را سره دی تجارتونه دنیا په دې سمندرونو باندې روان دي زمونږ په دې وطن کې دا یو زرعي وطن دی خو موږ په اوړو پسې حیران یو موږ چې کوم دی په چینو پسې حیران یو زما وروڼو دا وطن موږ غلو ته حواله کړی کرپټ خلکو ته مو حواله کړی د دې وجې نه په دې وطن کې نه ترقي شته نه چې کوم دی په دې وطن کې خوشحالي شته نه په دې وطن کې امن شته نه په دې وطن کې د غریب سړي ژوند ښه شو هره ورځ چې کوم دی نو د دویمې ورځې نه بدتري موږ له به انشاءالله یو ډېر لوی کوشش یو ډېر لوی جدوجهد کولی د هغې لپاره انشاءالله تیار یې که نه انشاءالله موږ د امیر جماعت اسلامي پاکستان محترم سراج الحق صاحب کال ته انتظار کوو چې هغې موږ ته کال راکړي چې اسلام آباد ته راځئ انشاءالله د دې حکمرانانو نه او د دې کرپټ مافیا نه دا وطن آزادو انشاءالله زه به که خیر وي ډېره مهرباني ډېره شکریه زه ستاسو د ټولو چې څومره دلته زموږ کار